وعليكم السلام ورحمة الله. جنګ کې سم نه شو یا په جنګ کې سم د اسرائیل علیه السلام او کنه وای هغه څه درغله 45 سورة البقرة آية نمبر 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. موږ دا ذکر کړیو چې دا خطاب الله تعالی بنی اسرائیل ته کوي. بنی اسرائیل اصل کې دا يهود چې کوم خلق دي ته بنی اسرائیل ویل کېږي، خو خطاب هغوی ته دی، خو د دې امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تم پکې الله تعالی ترغیب ذکر کوي چې ګوره تاسو دا کارونه کوئ چې څنګه هغوی ته الله تعالی حکم کړی دی. یو حکم الله تعالی فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو مدد د الله تعالی نه غواړئ په صبر سره او په مانځه سره. نو علماء وایي چې په مانځه یا په صبر سره مدد غوښتل څه مطلب دی؟ نو د دې تفصیل په یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اذا حسبه امر فزع الى الصلاة، کله به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو مشکل کار پیښ شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې ودرېدو، موږ ته متوجه شو. احادیث کې راغلي دي چې کله به په اسمان کې وریځ راغله او تور وریځ براغله، سیلۍ براغله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات ته منډې کړې او په جمعات کې په مانځه باندې ودرېدو. او عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به نبی علیہ السلام په کور کې وو نو په کور کې به مونږ کوو او کله بهر ته راوتو، کله به دننه کېدو او اسمان ته په کتل. نو چې کله به د اسمان صفا شو نو بیا به نبی علیہ السلام په آرام شو. وی نبی علیہ السلام نه ما تاسو وکړه چې دا تاسو ولې دومره خفګان کوئ؟ وی الله تعالی د دې وریځو په ذریعه باندې ډېر قومونه هلاک کړي دي. نو زما چې اسنه چې دا د عذاب نو نبی علیہ السلام بیان کوله. نو یو پکې دا خبره چې نبی علیہ السلام کله د یو مشکل راغی، نبی علیہ السلام په مانځه باندې ودرېدو. او دی يهودو ته الله تعالی د دې منځ او د دې صبر ذکر کوي چې په يهودو کې یو دوه مرزونه ډېر زیات وو. یو دا و چې دی د مال سره ډېر زیات مینه کوونکي وو، نو چې کله د یو تکلیف ورته ورسېدو نو بیا به دوی مکمل دین او عقیده به پرېښوده. نو الله تعالی ورته وایي ګوره واستعینوا بالصبر، صبر کوئ، په صبر سره مدد غواړئ د الله تعالی نه. نو د مال سره به دومره مینه نه کوئ که چېرته ته څه مشکل ورسېدو، مالي تاوان دې وکړو، نو ته به ځان مړ کوې، بیا نه، صبر به کوې.
او بل وسولا. نو په يهودو کې بل غټ بد صفت داو چې دوی حب جاه پکې و. حب جاه دا دی چې ځان ورته ډېر زیات لوی ښکارېدو او د خپل ځان سره ډېره زیاته مینه وه. نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره تاسو مونځ وکئ، نو دا مونځ ټوله عاجزي ده. انسان چې ولاړ نو هم لاسونه یې داسې نیولي، بیا په رکوع کې هم سر ټیټ نیولی، بیا په سجده کې هم سر په ځمکه باندې ایښودی. نو الله تعالی ورته وایي چې دا تکبر پرېږدئ، وصلا مونځ کوئ. بیا الله تعالی فرمایي چې وانها لکبیرة، بېشکه که دا صبر دی او که دا مونځ دی ډېر زیات ګران دی، الا علی الخاشعین، مګر کم خلک چې د الله نه یریږي نو په هغوی باندې بیا ګران نه دی. دې وجې نه علما وایي ګوره د سنت او د بدعت فرق په داسې انسان معلوموي چې کم یو کار په انسان باندې په نفس باندې ګراني نو معلومه شو چې دا سنت دی. لکه ګوره انسان چې کله کمیس اغوندي نو سنت طریقه کار دا دی چې اول خی نسخونه ورن کی. او تاسو به خیال کړئ اکثر انسان دا ګس اسان چې دا ګس ورن کم، نو دا معلومه شو چې دا ګس ورن کول سنت نه دي او دا خی سنت دی. نو دا به تا ته ګران ښکاري، خو چې ته د الله تعالی نه یریږي نو ته په ځان باندې قدم کېږدې، په دې نفس باندې به قدم کېږدې او دا خی به استعمال کړي، په سنتو به عمل وکړي. بیا بعضې ټایم کې انسان اودس شرمدان به کوي، خو تاسو به خیال کړئ اکثر چې انسان روزي ایسي دا خی به مخکې کېږي. هغې وجه دا ده چې دا په دې نفس باندې ګران کار دی. نو الله تعالی فرمایي وانها لکبیرة، بېشکه دا مونځ دا صبر ډېر ګران کار دی، الا علی الخاشعین، مګر کم خلک چې د الله تعالی یریږي نو په هغوی باندې بیا ګران نه دی. علماو یو واقعه ذکر کړې ده چې په دې نفس باندې یو کار ګراني. نو یو سړی و چې یو زموږ علاقه کې یو عابد انسان و، ډېر بزرګ انسان و. یو ځل مونږ هغوی له وایي روټۍ مو له وکړه، دعوت مو له وکړو. نو زمونږ ګاونډیانو په دغه ورځ باندې وایي کباب پخ کړي وو، ویې چې مونږ کباب خرڅو. لکه پخوا خو داسې نه و چې هر انسان خو هغوی اوښ حلال کړی دی او کباب یې دې کړي دي، وایي کباب خرڅوي. وی مونږ ته دې بزرګ راوړه، وایي چې کله دی په ډوډۍ باندې کېناستو، دسترخوان ولګېدو، وایي دی एकदम پاڅېدو او سړی ورک شو. وایي دوه درې ورځې بعد مونږ یاره پیدا کړو، مونږ ورته وایي چې ګوره دا تا څنګه کار وکړو، ډوډۍ تیاره وه ته لاړې. نو مونږ ته وویل اصل په دې ډوډۍ کې ماته څه چل ښکارېدو. وایي ما ورته چې دا څنګه پته ولګېده؟ وایي ما ته دا پته ولګېده چې زما دا نفس چې دی نو دا کوم کباب چې پراته وو دې ته ډېر زیات اوله دا وخوره او دا وخوره. وایي ما وایي چې یاره په دې شیز کې څه چل شته. نو وروسته هغوی لاړو، د خپل ګاونډیان مې تپوس وکړو چې یاره تاسو په پلانکي ورځ باندې مونږ باندې کباب خرڅ کړي وو، په هغې کې څه چل وو او صحیح خبره به کوئ، مونږ ته چا ویلي دي. وایي هغه ورته ګاونډي وایي چې ګوره چا ته خبره مه کوه، خو زما دا اوښه چې ونه دا مرداره شوي وه. نو ما وایي چې اوس بازار ته وړم نو څوک به یې رانه اخلي، نو ما ته ایسته کباب جوړ کړو، په خلکو مې خرڅول، نو په تاسو مې خرڅ کړه. نو هغه بزرګ وایي چې ګوره دغه وجه وه چې اصل کې دا شی حرام چې حرام نو زما طبیعت ډېر زیات غوښتو، نو ما په دې خپل نفس باندې قدم کېښود او ما د سره هغه ډوډۍ ونه خوړه. نو چې کم کار اکثر ګناه نو هغه انسان ته ښایسته کېږي، هغه د نفس یې غواړي، او چې کم د نیکۍ کار معمولي کار خو انسان ته ګران وي، نو ته په دې نفس باندې قدم دی. لکه ګوره عام طور باندې انسان کله چې ارامدام کوي مسواک پټه پروت وي، الله فرمایي وانها لکبیرة، ګران دی مګر هغه خلک چې د الله تعالی یریږي. چې انسان باندې یو مصیبت راغی او دی چې دی نو په زړه کې د الله تعالی نه شکوه نه کوي او په ژبه باندې هم داسې الفاظ نه استعمالوي چې هغې کې اثر نه راځي. لکه مطلب دی چې نو ما وایي چې دا اصل دا په درې قصو باندې دی.
یو ته ویل کېږي صبر علی المصیبت، چې انسان ته ورسېږي او انسان په هغې باندې صبر وکړي نو دې ته ویل کېږي صبر علی المصیبت. نو دا صبر علی المصیبت په انسان څنګه کوي؟ لکه څنګه په انسان ته اسانېږي چې کله مصیبت په ته ورسېږي او دی به صبر کوي، ګران کار دی. نو دغه طریقه دا ده بملاحظة حسن الجزاء، چې انسان دا سوچ کوي چې که ماته دا مصیبت ورسېدو خو الله تعالی به ماله د دې بهترینه بدله راکوي، دته بیا دا مصیبت به ورته اسانېږي. نو دا صبر علی المصیبت لپاره یو طریقه دا ده چې انسان ته اسانېږي چې دی به دا سوچ کوي چې که ماته مصیبت ورسېدو خو الله تعالی ماله اجر راکوي که نه، نو بیا به دا غم تېرول ورته اساني. یو دویم دا ده چې وانتظار روح الفرج ولذاته، دی به انتظار کوي چې د الله تعالی وعده دا ده چې کله تکلیف په انسان باندې راشي نو الله تعالی ولا بیا خامخا خوشحالي ورکوي. نو په انسان باندې چې کله حالات راشي نو دی به سوچ کوي چې دا د الله وعده ده، دا حالات په تېرېږي او الله تعالی ماله مزیدار حالات د دې بهترین حالات به راولي، نو دی به بیا صبر به ورته اساني په مصیبت باندې. دعا او درېم دا دی بتعداد نعم الله السالفه والآتیه، دی به دا سوچ کوي چې که ما ته اوس مصیبت ورسېدو زه نو د دې نه مخکې لکه ما د الله څومره نعمتونه استعمال کړي دي او په آینده کې به د الله تعالی څومره نعمتونه استعمالوم. لکه مثلا انسان چې دی نو په ده باندې بیماري راغله نو دی په دې باندې صبر کوي چې ګوره که زه نن بیمار یم نو دا پرون ما ټیک ټاک خوراکونه کول نه، دا څومره کلونه وشو چې زه لږی یم او د الله تعالی د نعمتونه استعمالوم، یا دا بیماري به یو څو ورځې او تېره به شي نو بیا به چې دی نو الله ما نعمتونه نه راکړي. چې انسان دا سوچ کوي نو دته به دا صبر علی المصیبت دا به ورته اسانېږي، په مصیبت باندې به دی صبر کولی شي. نو د صبر یو قسم دا دی چې صبر علی المصیبت، چې انسان ته مصیبت ورسېږي او دی پرې صبر کوي. دویم دی صبر علی المامور، انسان ته یا دې ته ویل کېږي صبر علی الطاعات، په عباداتو باندې صبر کول چې انسان دې د استقامت سره ویل کېږي چې انسان یو عمل شروع او بیا باندې صبر کوي. لکه ګوره موږ د الله تعالی په توفیق سره درس شروع کړی دی، اوس په دې کې به داسې ورځې راځي چې ګوره دا به په 9 بجې باندې لمونځ وي، نو چې بیا موږ منټه او کم په لس باندې به ختمي، ځکه چې پاو صاحب پکې بیا د لمونځ وي، ګرمي به پکې راځي، یا پکې بعضې ټایم کې پکې کار نه کوي. اوس که تاسو په دې باندې صبر وکړو نو دا صبر علی طاعت دی، نو په دې باندې هم نو دا به انسان ته څنګه اسانېږي، دا په دې باندې اسانېږي چې دی به د خپل عمل دې ته به سوچ کوي چې الله عمل په دې باندې اجر راکوي، نو دا به ورته هم اسانېږي. نو صبر علی طاعت دی، په نیکۍ باندې صبر کول دا د صبر یو قسم دی. او درېیم دی الصبر عن المعاصي، انسان ځان د ګناهونو نه صبر کړي. لکه د انسان نفس دا غواړي چې زه دا ګناه وکم دا وکم، او چې دی په ځان باندې قدم کېږدي او صبر وکړي، دې ته ویل کېږي صبر عن المعاصي. او څلورم دی صبر عن المحظور، هغه شیزونه چې صبر عن کثیر من المباحات، د دې ډېرې زیاتو خواهشاتو د دې ډېرې زیاتو لذاتو نه انسان چې ځان وساتي دا هم صبر دی. لکه د انسان نفس دا غواړي چې هر ټایم یې ښه خوراک کولی، هر ټایم یې چې دی نو ښه جامې اغوستلې او بس هم د انسان په هوا باندې، نو دا هم یو صبر دی چې انسان دا شیزونه پرېږدي، اگر که وس یې رسي خو چې ډېر په دې شیزونو کې مصروفه نه شي، نو دې ته ویل کېږي صبر عن کثیر المباحات. بیا نو صبر په 2 قسمه باندې دی، یو صبر اختیاري دی، یو غیر اختیاري دی. صبر اختیاري دی ته ویل کېږي چې انسان ته به دا میلاویږي، دا مطلب ورته تعالی میلاویږي چې دی په خپل اختیار سره صبر وکړي. نو ګوره د حدیث کې راغلی دی الصبر عند الصدمة الاولى، چې کله په دې اوله ټایم کې تا ته دا مصیبت ورسېدو او تا په دغه ټایم کې صبر وکړو نو دا اختیاري صبر دی، الله په دې اجر درکوي. ایو غیر اختیاري دی چې تا خبر یادونه وکړه او ښه دی چې نو ځان ځمکو ته راوبغو او چې بیا 5-6 ورځې تېرې شوې نو بیا ځای له راغلې، نو دا خو غیر اختیاري دی، دا خو باسې مسکته صبر کې او که نه کې، نو په دې ورې اجر نه میلاوي. صبر په هغه صبر باندې میلاویږي چې انسان په دې اوله ټایم کې صبر وکړي. نو صبر دا 2 اقسام شو. بیا چې دی نو یو صبر بالله دی، یو صبر لله دی، یو صبر مع الله دی. صبر بالله دی ته ویل کېږي چې انسان به مدد د الله نه غواړي چې یا الله تعالی دا مصیبت ما ته رسېدلی دی خو ورې ته را سره مدد وکړي چې صبر راته راکړي، دې ته ویل کېږي صبر بالله، ځکه چې الله تعالی صبر ورکوونکی دی. او دویم دی صبر لله، چې ته به صبر کې خو د الله تعالی د رضا دپاره به یې کې،
داسې نه چې ستا نفس یې غواړي یا په تا باندې چا زور کړی دی. نه، صبر لله، خالص د الله دپاره به صبر کوي. او دریم دی صبر مع الله، چې ته د خپل ټوله زندګي دا د الله تعالی د بندګۍ سره اړې را اړې، چې ته وایې چې یاره الله تعالی داسې وایي بس زما دا حکم، الله تعالی وایي چې دا نه کوم دا به نه کوم، نو چې دا ستا ټوله زندګي د الله تعالی د دې رضا سره ګرځي را ګرځي، دې ته ویل کېږي صبر مع الله. نو په دې ټولو کې اجر دی. نو د صبر فایده څه ده؟ د صبر فایده حدیث کې راغلی دي وما اوتي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. الله تعالی ته د صبر بهترینا او غوره بدلا په دې ټولو اعمالو کې د الله په نسبت باندې د بل عمل دومره غټه فایده نشته او دومره جزای نشته لکه څومره چې د صبر ده. الله تعالی د خپل شان مطابق انسان له بدله ورکوي، دا د صبر فایده ده. او بل دا ده چې انسان ته په دې صبر باندې د جهنم د اور نه نجات ملويږي او جنت ورته ملويږي. او درېیمه دا ده چې د الله تعالی رضا ورته ملويږي. په صبر باندې د الله تعالی رضا ملويږي، دا د صبر د ټولو لویه فایده ده. نو دلته کې الله تعالی وفرمایل چې ګوره د مؤمنانو کار دا دی، خصوصا دغه یهود ته الله تعالی وایي چې ګوره تاسو څه وکئ، واستعینوا بالصبر، مدد طلب کړئ د الله تعالی نه په صبر سره، والصلاة او په مانځه سره. وانها لکبیرة، او دا کار ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر هغه خلک چې د الله تعالی نه یریږي دا کار په هغوی باندې ګران نه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا خشوع کوونکي کم خلک دي. نو هغوی تفسیر دا کړی دی چې انسان په مانځه کې مثلا ولاړ دی او دی په مانځه کې اخوا دیخوا نه ګوري، دی د خپل اندامونو سره لوبې نه کوي، او بل دا ده چې دی په مانځه کې لاسونه اوچتوي او راښکته کوي نه. نو وایي دی دا انسان چې کوم دی نو دی خشوع کوونکی دی. خاشع هغه انسان دی چې په مانځه کې ګوري را ګوري نه، د ګیرې سره به لوبې نه کوي، د جامو سره به نه کوي، په یو وخت به نه وي ولاړ، نو دې ته خشوع کوونکی ویل کېږي. خو علما وایي چې دا خشوع په دوه قسمه باندې ده. یو ته ویل کېږي خشوع النفاق، یو ته ویل کېږي خشوع الایمان. خشوع الایمان دا دی چې انسان په مانځه باندې ولاړ دی، نو په ظاهره باندې هم چې دی نو سر ښکته کړی دی او داسې ټیټ ولاړ دی او په سکون یې په ځان راویستی دی، او د ده په زړه کې هم د الله تعالی یاره ده، نو دې ته ویل کېږي خشوع الایمان. خو یو خشوع هغه ده چې ستا په زړه کې چې دی نو یره نشته، او تا چې دی نو په ظاهره باندې ځان داسې راښکته کړی دی او داسې بیخي چې بس لمن دی د ځمکې سره لګي، نو ګوره دا خشوع نفاق ته ده، د منافق انسان خشوع ده. خشوع هغې ته ویل کېږي چې انسان ولاړ دی خو دی به په دې زړه کې هم د الله تعالی نه یریږي او په ظاهره باندې هم په ده باندې سکون وي، دې ته خشوع ویل کېږي. نو تاسو وایئ چې دا خشوع به انسان څنګه پیدا کوي؟ چې لکه انسان په منځه کې ولاړ او خشوع پیدا کړي. خشوع خو مو پېژنده که نه؟ خشوع دې ته ویل کېږي چې انسان په زړه کې هم د الله نه یریږي او په ظاهره باندې هم د اندامونه برابري او ځمکې ته ګوري، دې ته خشوع ویل کېږي. نو دا خشوع به انسان څنګه پیدا کوي؟ نو یو علما وایي ضعف الشاغل، هغه شی چې هغه په منځه کې ستا توجه خرابوي نو هغه به پرېږدې. څه مطلب؟ لکه انسان له مثلا تش امتیازې ورغلي دي او دی چې راغلی په مونځ باندې ولاړ دی، نو دی که خشوع نشي پیدا کېدی ځکه چې هلته امتیازې تم دی. یا انسان له خوب ورغلی دی، نو علما وایي چې تا له خوب راغلی دی نو هغه ټایم کې ویده شه، هسې نه چې ته مونځ کې نور څه پکې ونه وي. یا مثلا انسان وږی شوی دی ډېر زیات او دسترخوان حاضر دی، نو حدیث کې راغلی دی العشاء قبل العشاء، دا ډوډۍ مخکې ده د مونځ نه. مطلب دا دی، خو د دې مختلف د دې حدیث مختلف جوابونه دي، خو یو مطلب یې دا دی چې ګوره هله به مونځ مخکې کې او هله به ډوډۍ مخکې خوري، چې اوس دسترخوان ولګېدو بیخي تیاره ده او هلته کې چې د جمعې ټایم شو، نو ته به دلته کې د ځانه بیا شیخ صاحب نه جوړی چې هلکه راځئ ول مونځ کوو، چې دې خلکو ته ګران چې بیا به دا ترکاري ګرموي او بیا به چې دسترخوان واپس لګوي او بیا به او بل دا چې خلک وږي شوي هم دي، نو اول کښېنه ډوډۍ وخوره وروسته بیا مونځ کې. نو د خشوع پیدا کولو دپاره یو سبب دا دی چې ضعف الشاغل، چې کوم شي ستا تنګۍ په دې مونځ کې نو ورې هغه به بلکل پرېږدې، یو خشوع په دې پیدا کېږي. دویم قوت المقتضي، د الله تعالی یره، چې انسان په مانځه کې به هله خشوع پیدا کېږي چې دی د الله نه یریږي. علماو لیکلي دي وایي کله به چې اذان وشو نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د مبارک په داسې زیړ شو، چا به ورته چې دا ولې؟ وایي اوس به د الله مخې ته ودرېږو،
مونږ زما خیال چې د اوس په دا څومره منځونه کړي د موسی توجه راغلی نه ده چې مونږ د الله مخې ته ودرېږو خو بس راځو خدای دې قبول کړي مونږ د آخرې زمانې مؤمنان یو بس دومره خوشم زمونږ کافي دی چې بس دا څه وایي په دې پوهېږو دا هم خوشو ده خو لکه کوشش خو پکار دی که نه داسې خو نه چې دا قرآن صرف د هغوی دپاره و مونږ هم لږ کوشش پکار دی چې یاره مونږ په دې خپل منځونو کې خشوع پیدا کړو نو یو سبب مې ووي چې کم شی تا تنګوي نو هغه به پرېږدې دویم د الله تعالی نه به یره کې دریم تدبر بالآیات په دې آیاتونو کې به سوچ کې نو که امام صاحب وایي نو هم به ته سوچ کې چې یاره دا څه وایي لکه مثلا موږ دا ووایو چې کلا اذا دکت الارض دکا دکا کله چې به دا ځمکه وجړقي په جړه کولو سره نو چې ته به لمونځ کې ولاړ دې آیات ته سوچ وکړي نو د الله سره به دې تعلق برابري خشوع برابري نو په آیاتونو کې سوچ کول یا په خپل باندې چې قرائت کې چې مثلا قل هو الله احد وي یو خدای قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اکبر یو دسه دی چې قل هو الله احد او په ځین کې دا چې الله تعالی یک یو دی ورخه الله الصمد الله تعالی چې دنه بے نیاز دی نو چې ته دا سوچ کې نو بیا به خشوع برابري دیم سبب دا شو دریم سلورم اعظام المقام ته چې په کوم ځای کې ولاړې د هغې سوچ پکې مثلا ته په جومات کې ولاړې ته به دا سوچ کې چې زه د الله په کور کې ولاړ یم که مثلا ته په کور کې چېرته کې لمونځ کې چېرته داسې مصروفیت راغلی دی یا په یو ځای کې نو په هغه ځای کې به سوچ وکړې چې زه په مصلی ولاړ یم نو چې د مقام ته سوچ وکړې نو خشوع به په منځ کې پیدا کېږي او پنځم الجهر بالقراءت چې کله ته لمونځ کې نو دا قراءت به دومره وي چې په خپله باندې اوري نو په لمونځ کې به د خشوع پیدا کېږي لکه ډېر خلک تاسو وګورئ چې لمونځ کوي نو بس چپه خوله به ولاړي او بس تکبیه به راښکته شي وایي دا زه په زړه کې ویم نو په زړه کې به نه وی کم از کم دومره به وی انسان یې وتړي الحمدلله چې دومره خو یې کوي چې انسان یې په خپله باندې اوري نو بیا د لمانځه کې خشوع پیدا کېږي خصوصا چې ځان له خلک لمونځ کوي نو په دې کې دومره قرائت پکار دی او پنځم اصلي صلات مودع داسې لمونځ به کې چې یاره کېدی شي چې دا زما د زندګۍ اخره لمونځ نو دا خبره هم ډېره اهمه ده چې انسان داسې لمونځ وکړي چې یاره کېدی شي چې دا لکه به زما اخره لمونځ او بل لمونځ ته مقرر نه شي او بیا ایسته چې د انسان په قبر کې نو چې په داسې طریقه باندې مونږ لمونځ وکړو نو زموږ په لمونځ کې به خشوع پیدا کېږي نو الله تعالی فرمایي ګوره واستعینوا بالصبر والصلاة مدد طلب کوي په صبر او په مانځه سره وانها لکبیرة الا علی الخاشعین دا خبره ګرانه ده مګر کم خلک چې د الله نه یېرېږي په هغوی ګرانه نه ده الذین یظنون هغه خلک چې هغوی یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او چې دوی الله ته ورتلونکي دي نو چې دا سوچ انسان کوي په لمونځ کې به خشوع پیدا کېږي واستعینوا مدد طلب کوئ بالصبر والصبر سره والصلاة او په مانځه سره وانها لکبیرة او بېشکه دا کار ګران دی الا علی الخاشعین مگر هغه خلک چې یریږي الله تعالی نه الذین هغه خلک یظنون چې یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او دوی هغه ته واپس کېدونکي دي ختم کوئ